د IMF نه راغلی سړی ستا د سټیټ بینک گورنر هم دی او د IMF نه راغلی سړی دا ستا د خزانې وزیر هم دی هغې ستا فیصله کوي ته بیا جاړې چې پټرول ګران شو ډیزل ګران شو ګوړه ګرانه شو او چای ګران شو دا ټولې فیصلې اوس د حکومت پاکستان په ځای باندې دا IMF کوي او یو ځل بیا دا ټول ولس او دا ټول قوم دا IMF او دا ورلډ بینک داسې غلام شو لکه چې د 1947 نه مخکې دا ټول خلک د انګریز غلامو خو انګریز پخوا دلته پخپله موجود و اوس غلامان دلته موجود دي ځکه چې ګرانیم راوسته مهنګاییم راوسته بېروزګاریم راوسته 1100 ورځې د حکومت وکړو او چې تپوس ترې وکړو نو همدغه یوه خبره کوي چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ دا دنیا ورانه کړې ده نو که هغوی یوه دنیا ورانه کړې وه تا اوس هره دنیا د خلکو ورانه کړه د دې وجې نرونو په دې خلکو کې هیڅ فرق نشته دا یو کلچر یو تهذیب او د یو آقا غلامان دي ما ډیر د نږدې نه وکتل هغه ورځ بلاول بټو صاحب منصوره ته راغی ما ته وی چې څه وکړو څه ونه کړو ما ورته وی بلاول صاحب تاسو خو بار بار حکومت کړی دی یو ځل نه دی څلور ځل هم کړی دی او اوس هم په سند کې ستاسو حکومت دی نو تاسو ولې دا شی نشئ ټیک کولی نو اعتراف کوي چې زموږ سره هغه خلق نشته چې د کومو خلکو په لاس باندې دا پاکستان ټیک کیدی شي نن عمران خان هم هغه خبره کوي چې دا خو ټول زما څه ما پیاز دي ټول را سره غله دي ناست دي را سره ځکه په دې خلکو باندې هېڅ د اصلاح خو زه د الله تعالی د شکر صدا خبره کوم چې د اسلامي تحریک سره په دې پاکستان کې دیانتدار خلک ورسره دی نن ټول خلک نیب ته مطلوب دي او هر سړی د نیب نه جړا کوي صرف یو جماعت اسلامي دی چې موږ دنګه غړی ګرځو